الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء هو العبادة. عزتمندو الله جل شانه موږ له یو عظیم نعمت را کړی دی چې هغه ته ویل کېږي دعا. دعا څه ته وایي؟ دعا په لغت کې ویل کېږي ندا ته. عام عربي ژبه کې څه معنی ده؟ ندا. سورة بقره آیت نمبر 260 کې په لغوي معنا سره ذکر ده. دعا په شرع کې څه ته وایي؟ نو سوال کول د الله تعالی نه، مدد غوښتل د الله تعالی نه، فریاد کول الله تعالی ته په ډېرې عاجزۍ سره، په مصیبتونو کې، په ضرورتو کې او په شدایدو کې کومه سختی ضرورت مصیبت پتا راغلی، په دې کې چې ته د الله جل شانه نه سوالو کې مدد ته غواړې، فریاد وته کې سره د عاجزۍ. دعا به مونږ څنګه غواړو؟ د چا نه به غواړو؟ نو په ټوله دنیا کې بهترین انسانان پیغمبران دي، او په ټوله دنیا کې صحیح کتاب چې دی هغه قرآن کریم دی. نو په هغه صحیح کتاب کې په قرآن کریم کې الله جل شانه په سورة الانبیاء آیت نمبر 90 کې د پیغمبرانو حالت بیانوي. پیغمبرانو به د چا نه سوال کو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ويدعوننا، دی ټولو پیغمبرانو به الله وی نا یدعوننا، زمون نه به سوال کو، رغبا مونږ ته به په توجه سره، مونږ ته به رغبتو، ورهبا مونږ نه به یریدل، وکانو لنا خاشعین، او دا پیغمبران خاص مونږ ته عاجزه کوونکي. نو دعا چې کې الله ته به توجه می، د الله نه به یریږي، الله ته به خشیتم کې، او صرف د الله نه به کې. ځکه چې پیغمبرانو د الله نه سوال کړی دی، په عاجزۍ سره کړی دی، او الله جل شانه ته توجه و، د الله نه یریدلم، او الله ته عاجزیم کوله. بیا الله جل شانه چې موږ ته د دعا امر کړی دی، نو څوک یاد کړی دی چې اچانه دعا کوي؟ نو الله جل شانه په قرآن کې 9 کرته امر کړی دی. الله جل شانه فرمای: ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. الله جل شانه نه دعا غواړي د رب نه. وګوره رب ذکر کړی دی، تضرعا په عاجزۍ سره، او خفیه نو پټه. نو دعا چې کې پټه بم کې او په عاجزۍ سره بکی. د الله نه به دعا پس سره غواړي، سب ذکر کې وسیله بس ذکر کې. الله جل شانه فرمای: ولله الاسماء الحسنى. د الله جل شانه د پاره خپل نمونه دي، فدعوه بها. نو په دې د الله نه دعا وغواړي. نو په قرآن کریم او حدیث مبارکو کې د هر عبادت خو پوره تفصیل شته. نو کوم هغه دعا وکړه کوم چې په قرآن کریم او حدیثو کې راغلی ده، نو بالکل هغه به الله قبلې. الله جل شانه داسې په قرآن کریم کې نه دی ویلي چې صرف د پیغمبرانو دعا به قبلو، او نه الله جل شانه په قرآن کریم کې دا ویلي چې صرف د صحابه کرامو دعا به قبلو. نه، الله جل شانه چې څنګه مخکې د هر چا دعا قبلوله، نو داسې اوسم قبلې، او داسې بردینه پسم قبلې. الله جل شانه په قرآن کې فرمایي: لا تبدیل لکلمات الله. د الله کلمات او وعده نه بدلیږي. لا مبدل لکلمات الله. د الله جل شانه کلمات او وعده څوک بدلول نشي. الله جل شانه علی کل شیء قدیر دی، په هر سیز باندې هر وخت قادر دی. سنتون ولا نوم، نو تستومانی راځي، نو ولا خوب راځي. وتوکل علی الحی الذی لا یموت. الله جل شانه فرمای په داسې ذات باندې توکل وکړه چې هغه مرګ نه راځي، نو ولا مرګ راځي، نو ولا خوب راځي، نه پستومانی راځي. باچاهیم په ټول جهان باندې ده. لله ملک السماوات والارض. د زمکو او د اسمانونو باچاهی ده.
لله ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص د الله لپاره واک او اختیار د هغه سيزونو دي چې پزماکه او اسمانونو کې دي. او الله مطلقاً ویلی دی وقال ربکم ادعوني استجب لكم، ستاسو رب و ایمان دعا غواړه زی قبلوم. پیغمبران نه دی یاد کړي، بلکې علماء ویلی دي چې په عاجزۍ کې یو داسې مرتبه او مقام دی چې هغه ته انسان ورسی، نو کو هر څومره ظلمونو کفرونه کړي او هر څومره ظالم او کافری بیم الله جل شانه دعا قبلې. لکه د فرعون دغه مشهوره واقعه ده چې فرعون کوم وخت کې په دریاب کې غرق کېدو، نو داسې د عاجزۍ الفاظ وی چې د الله جل شانه رحم پراته او جبرائیل علیه السلام ولا په خله کې خټه واچوله. قارون څومره لوی کافر او لوی ظالم او ګستاخو، حکم وخت چې پزماکه د نکیدنو موسی علیه السلام ته داسې عاجزي او فریاد وکړو چې الله جل شانه او فرمایل چې اے موسی کو دا فریاد ما ته کړو نو ما د دعا قبول او توبه می ولا قبول. نو الله جل شانه ته چې ته عاجزي وکي او داغه بنده ځان وګڼي او ځان وته محتاج وګڼي، نو د هر چا دعا الله جل شانه بیا قبلې. او دعا عبادت ته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الدعاء هو العباده، دا دعا عبادت ته. بل ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الدعاء مخ العباده، دا دعا د عبادت مغز دی. او دا خبره خو ثابت ده چې عبادت په صرف د الله کې، نو د بل چا نه به دعا نه غواړي. آدم علیه السلام د اول پیغمبر اولنی انسان د ټولو پیغمبرانو فلار، هغه فرمایي ربنا ظلمنا. ابراهیم خلیل الله علیه السلام فرمایي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ټولو پیغمبرانو رب ته چغه والده ربي اني مغلوب فانتصر، ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي. نو صرف د الله نه به دعا غواړي او د بل چا نه به دعا نه غواړي. ځکه چې الله جل شانه په قران کریم کې چې څوک د غیر الله نه مدد غواړي، غیر الله نه دعا غواړي، نو په دې ډیر سخت حکمونه الله جل شانه لګولي دي. الله جل شانه فرمایي څوک چې د غیر الله نه دعا غواړي نو دا مرتد کیدل دي، دا ارتداد دي، د دین نه وتل دي. په سورۃ انعام آیات نمبر 71 کې الله جل شانه فرمایي. بل ځکه الله جل شانه فرمایي څوک چې د غیر الله نه دعا غواړي نو دا کفر دی. سورۃ رعد آیات نمبر 14 کې